الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سما محترم و مشران و دوستانو او قابل احترام میندو خویندو، ستاسو وړاندې د زیارت پرز د قرآن، حدیث او فقی مسائل درس کیږي او تاسو یې نهایت شوق او ذوق سره اورئ. زما محترمو، ستاسو وړاندې رستنی درس د کاروبار په باره کې شوی و. نن به د معاشرت په باره کې خبره کوو. معاشرت رهن سهن، ولاړه ناسته، خوراک سکاک، پاده غم خوشحالی، چې څنګه هر یو کار که عقیده وي، که عبادت وي، که معاشرت وي، رهن سهن په دې ونن بیاني، که معیشت وي، کاروبار، او که اخلاق وي، او که سیاست حکومت وي، نو هغه به د شریعت مطابق وي، د قرآن و سنت مطابق به وي. قرآن او سنت چې دی دا د مخصوص رسوم، مناسک، عبادات نوم نه دی. قرآن و حدیث یو مکمل ضابطه حیات دی، مکمل ضابطه حیات دی، او په دې کې مونږ ته یو دوه خبرې نه دي ښودلې شوې، بلکې الف تا یا، شروع تا آخر، طهارت تا میراث، عقائد تا سیاست حکومت، دا ټول مونږ ته شریعت کې ښودلې شوي دي. په کاروبار بیان شو، نن به په معاشرت، رهن سهن، ولاړه ناسته، خوراک سکاک، په دې به بیاني. زما محترمو، قرآن کے اللہ تعالی فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. تاسو پورا په پورا دن کې داخل شئ. نو کافتن د دوانو نه حال دی، او حال د ذوالحال د پاره قید وي، علمی خبره ده. نو مطلب د جملې دا شو، د علمی خبره او د ګرامر، چې پورا خپل ځان په پورا دن کې داخل کې، نو دن بم پورا وي او تاسو هم پورا وي، او پاغي کې بزان داخلوي. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے مسلمانانو، پورا په پورا دن کې ځان داخل کې. اسلام د یو مخصوص عبادت، طهارت نوم نه دی. مونږ څلور خبرې داسې دي چې ټول مسلمانان په دې عمل کوو، خو په شپږو خبرو عمل نه کوو. په څلورو خبرو عمل کوو، خو په شپږو خبرو عمل نه کوو. ټول مسلمانان په دې څلورو خبرو باندې عمل کوي چې ماشوم پیدا شو، سنت کې بانګ ولا ووایه، او اوس بالغ شو، نو نکاح ولا پړاو کې، او منز او جنازه. دا څلور کارونه مونږ کوو، او دا مونږ راټینګ کړي دي. پاک رب پاک کلام کې فرمائی چې اے مسلمانانو، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے مسلمانانو، پورا په پورا دن کې داخل شئ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او د شیطان د قدمونو اتباع داغه مننه مکوئ. انه لکم عدو مبین. بیشک شیطان ستاسو واضحه، ظاهره، باهره دشمن دی. فاتخذوه عدوا. اللہ فرمائی چې شیطان دشمن وګڼئ. اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما. ستاسو والدین
آبا و اجداد د جنت نه شیطان را وباسل او د هغې نه جامې وباسلې او هغې یې بربنډ کړه. فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن وګڼئ. شیطان او د هغه ملګري تاسو بربنډئ، ستاسو جامې تنګئ، نری کوي، کموي. نو شیطان چې څنګه ستاسو والدین د جنت نه وباسل، نو تاسو هغه دشمن وګڼئ، هغه تاسو شرمئ، تاسو بېعزته کوي، تاسو بربنډوي، لکه څنګه چې ستاسو والدین هغې بربنډ کړه. ینزع عنهما لباسهما. نو محترمو، د دې خبرې تاسو ته علم دی چې الله کومه خبره پخوا کړې ده د عالم الست نه مخکې کړې ده چې شیطان او د هغه ملګري تاسو بربنډئ، ستاسو والدین نه جامې وباسلې، د جنت نه راوباسل، د نعمتونو نه راوباسل. دا شیطان تاسو ګمراه کوي. د شیطان او د هغه د ملګرو تاسو مه منئ. او د هغه ملګري څوک دي؟ د شیطان ملګري څوک دي؟ تاسو ته پته ده. د شیطان ملګرتیا څوک کوي؟ تاسو ته پته ده. شیطان چا سره ملګری دی؟ غیر څوک دی؟ تاسو ته پته ده. د هغې مه منئ. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے. میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر، تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. اے مسلمانانو، تاسو دا اللہ پا حکم و دا نبی علیہ السلام پا طریقو چلے گے. العلم ما قال اللہ وقال الرسول وما سوا ذلك فهو وسواس الشیاطین. علم دا دا چی اللہ سوئے و رسول سوئے، دا دن علاوہ نو ټول دنیا کے دا شیطان وسوسی دی. فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لاگرتم، میتھس، جیالوجی، سوشالوجی، بوٹنی، دا علوم ما مزده کړي دي، تاسو یې مزده کوئ د پاره د دې چې د خپلو بچو خدمت وکړو، نوکري وکړو، تنخوا والو، والدین خوشحاله وساتو په حلالو پیسو. نو دا به ګټو، پیسې به ګټو، سکول تعلیم به حاصلو، یونیورسټۍ ته به ځو. خو علم، اخلاق، ایټیکیټس، پرنسپلز، اصول، کردار، عبادت، معاشرت، معیشت، اخلاق، سیاست، حکومت، ولاړه ناستا، خوراک، سکاک، طهارت، میراث، دا ټول احکام تاسو ته سوشالوجي کې نه ملاویږي، جیالوجي کې، بوټني کې. اخلاق او کردار دا په قرآن او حدیث او په مذهب کې ده. زما محترمو، الله تاسو ته فرمایل چې شیطان ستاسو د والدینو نه جامې وباسلې، بربنډې کړه. شیطان تاسو بربنډئ، د هغه ملګري تاسو بربنډئ، ستاسو جامې کموي، ستاسو جامې لګوي، تاسو بے شرمه کوي، تاسو بېعزته کوي. نو دا الله حکم هغې ته تابع شه، د نبی علیہ السلام طریقه د هغې مننه وکړئ. ستاسو نوم مسلمان دی، مونږه اسلام قبول کړی دی، اور مونږ چې یو ځان ته مسلم وایو، مسلم، اسلام، دا مونږ قبول کړی دی. نو چې مونږ قبول کړی دی، نو د اسلام څه معنی ده؟ مننه. مسلم څه معنی ده؟ منونکی. د چا منونکی؟ د چا خبر و منو؟ الله اکبر. د چا خبر و منو؟ منونکی. د چا به منو؟ د چا به منو؟ د الله او د رسول به منو. د شیطان او د نفس اور شیطان د ملګرو موجودہ معاشرت، حالات، واقعات میں تم، آپ، معاشرہ داغی بنا منو. خلق سکی نا اللہ سے ہوئی، خلق سکی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. زمان محترمو، مخکنی بیان پا کاروبار باندے، دا کاروبار تفصیلی احکامات استا بیان کرو. نانے بیان پا معاشرت تے، ستاسو ولړه ناسته به څنګه وي، ستاسو واده غم به څنګه وي، ستاسو خوراک څښاک به څنګه وي، ستاسو جامې کپڑے به څنګه وي. نو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں،
नई तहजीब के अंडे है गंदे। मैंने देखा है फैशन में उलझकर अक्सर तुमने असलाफ की इज्जत के कफन बेच दिए। नई तहजीब के बेरूह बहारों के एवज अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दिए। दाशिर मंगोरू और खुशहाल शुखुती के डिर ज्यादा उचित सीज प्रोते रखा, उठाकर फेंक दो बाहर गली। नई तहजीब के अंडे है गंदे। नई तहजीब के अंडे गंदे हैं। सिनेमा, थिएटर, ड्रामे, फिल्में, फहाशी, बेहयाई, गंदे अंडे नहीं है ये, गंदे अंडे हैं। मैंने देखा है फैशन में उलझकर अक्सर तुमने असलाफ की इज्जत के कफन बेच दिए। फैशन तवरले जायज फैशन कुरान के जकोलिश कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़। ए पैगंबर अलैहिस्सलाम दे खल्को तो हुआ कि खुले कपड़े, खुले जामे, खुले स्वरले, खुले गाड़ी, बेहतरीन खुराक दा क्या हराम करे दे, दा खो जायज दे। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़ बल्कि कुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया। द मुसलमानों दा पारा दा प दुनिया के दा अरसश्ता द दुनिया ना फायदा गश्तीश है। खुले खुराक, स्काक, जामे कपड़े, कोर टाइल्स और डेकोरेशन पीसेस, बेहतरीन पर्दे, बेहतरीन घर, बेहतरीन खुराक दा जायज दे। खुदा से फैशन कि जिन्हें पैंट वाचे, जीन्स वाचे और बाजार की गिरजी दी तो हुई गलत फैशन। यो जायज फैशन दे। खाउन मखता वाचे इन जायज दे। प्रदो सड़ो मखता दा गुनाह दा से बनकू। अल्लाह दे मुंगा समझ नसीबा होगा। अल्लाह दे मुंगा पोह की, अल्लाह दे मुंगला हिदायत राखी। बहरहाल नुमाता सदा खबर कोला जमा मुहतरम कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ता खतरो लेगो गालिबन लेस इब्न सअद व ता खतरो लेगो दा इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मलगरो खुदा का नबे दा मसलू तो पूछना कोल और इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पकोल बा द फतोर कोला वकान यकूलु बिरअयही वकान युफ्ती बिरअयही। अगर चखपल मुजतहिद खा यो ही मुजतहिद मुंतसिब दाड़ा ग्राना मसला दा आलिमान पे सिर्फ पूईगी सियासत वाला मुजतहिदीन मुंतसिबीन पदी तफसीली बयान शवे दे इज्तिहाद इंटरप्रिटेशन, इज्तिहाद तकलीद, इमिटेशन, इंटरप्रिटेशन, तकलीद, इज्तिहाद पदी तफसीली बयान शवे दे। चिदासत हुई अगर भी माना गोख्तेश अर यो बयान पर व्हाट्सअप माना गोख्तेश। बहरहाल नुमादे पूरे खबर कोला चिले से इब्न सअद इमाम मालिक ता खतरो लेगा चित नरे जामे अचे तो नरे जामे अचे ओखकुले जामे अचे ओखकुले खुराक के ओड़ो पलूपटा या पतंग चाण बांधे चणे ओड़ो न तो मेदी रोड़े खुरे और रोजाना यो जोड़ा बदले और ब्याह जोड़ा गरीब ले और कोला बाग रोजाना में नवे जोड़ा बदलो हैं इदा से मकाओ ताचे वो तचा खतरो लेगा ले से ने साथ चाहता इमाम मालिक था। इमाम मालिक इब्न अनस इमाम दार हिजरा अल्लाहु अकबर चितबा कारोबार दब बयान शुरू को कारोबार बद मदीने बंद शो तजारती मंडी व और बंद शो तजारती मंडी वो बंद शो 50 से 70 हजार अफराद बा 10 की के नाश्ता रोस्तनो जमाना के वो लका कसान दरस्ता नास्तु वो लका कसान व दरस्ता नास्तु इमाम मालिक 50,000 नवाले अवियादर पूरे व कसान दरस्ता नास्तु उस दरसनु तो सोना कसान नास्ती था उसका पता नागे वक्त के कल बदरस खलक के नास्तल और पदिन बे अमल को इटली, सिसली, अटलांटिक, साउथ अफ्रीका, आधा यूरोप, चाइना, सिक्यांक दा टोल इलाके स्तासो वश पेते द पाकिस्तान उम्र मुल्कुन स्तासो अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह। नुमादा खबर कोला जमा मुहतरमो चे इमाम मालिक तखतरो लगले से इब्न सअद ची जामे खुले चे नरे चे हर रज नवे जोड़ा चे खुले खुराक के ओ द मेदी रोड़े खुरदा से मकावा सादा सादा गर्जा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वाले जवाब वर्क चे ए लेस इब्न सअद आइंदम कमा के सदा से गलती हुई ने नो माता गोरे वाया ओ माता नसीहत कवा
خدا اوس چې کوم نصیحت کړي نه دا غلط کړی دی، دا دې ټیک نه دی کړی دی، دا دې غلط کړی دی، ته په غلطه دی مسله کې. الله ما ته ایجاد را کړی دی په قرآن کې، قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. اے پیغمبر دے خلکو ته وایا چې زینت خولې والے خولې سورلے خولې ګاډي اسپی وخان بهترین خوراک بهترین جامع دا چا حرام کړی دي؟ زینت څه ته وایي؟ تو علمی نقطه د عالمانو لپاره خصوصا عوامو لپاره هم نقطه ده. قل من حرم زینت الله، دلته لفظ دی زینت، زینت اصل باندې زائد وي، توجه، زینت په اصل باندې زائد وي، زینت نو تا جامع چولې دي نو دا اصل شو، خو د دې دا کدي استری کړي او خپل بټن دی واچولې او خپل اتر دی ولګول نو دې تسوي زینت وي. زینت په اصل زائد وي. دلته علماء یو مسله راو باسل ده، خذو زینتکم عند كل مسجد، دا علماء مسله راو باسل ده. یا دلته مسجد نه مراد صلات ده، خذو زینتکم عند كل مسجد اي عند كل صلاه. چې کله تاسو مانځله زینو زینت خیال وساته. څه مطلب؟ جامع ببوئی کپڑے بموئی، خو زینت پټکی واچوي، زینت ټوپه واچوي، زینت استری کړي جامع، زینت پاک جامع، زینت کپڑے خولې واچوي، زینت صفا جامع واچوي. جامع خاص تاسو شتا او مانځه مونږ به جامو کې کوي، خو نه، خذو واجب زینتکم عند كل مسجد. اگر چې دا امر د پاره د استحباب د امر د 15 مانو د پاره راځي، دلته د پاره د استحباب ده، د تعجیز د پاره مرضی، اباحت د پاره مرضی، استحباب د پاره مرضی، بغیر قرینه د وجوب د پاره مرضی. دلته مطلب دا چې مستحب ده، تاسو باندې دا خبره لازم ده استحبابا خذو زینتکم عند كل مسجد. نو ټوپه واچوي. دې آیتنا علماء کرامو د ټوپه استحباب و سنت دا رو باسل ده. خذو زینتکم عند كل مسجد، جامع خو تا چولی دي، خو دلته الله د اصل تذکره نه کوي، د څه تذکره کوي؟ د زینت. زینت څه ته وایي؟ زائد. زائد څه ته وایي؟ ټوپه، عطر، پاکي جامع. مطلب باندې پوه شئ، دا الله فرمایي خذو زینتکم عند كل مسجد اي عند كل صلاه. خبره پوه شئ، نو ټوپه چې دا مستحب ده او سنت ده. بعض خلک ټوپه نه چي، بلکې اوس اکثر الکان ټوپه نه چي، وی دینه بغیر موسکیږي، نه قمیص نه بغیر موسکیږي. ما نه څوک تاسو کې ټوپه نه بغیر موسکیږي، زه ته د خدای په ذات مې قسم چې قمیص ته نه چولې نو بیا موسکیږي. خو چې قمیص ته نه چولې یو مجلس ته ځي، واده ته ځي، ځان ته بدخ کوي. د جمعه دا ټوپه نیمه یا شلیدلې یا سخه یا ګندا یا جراثیم نه ډکه ناغه ما چوي، خپل ټوپه اچوي، هغه سره ته مجلس ته نشتلې، چاکر نشتلې، د جمعات کې ولې اچي. دا جمعات کې ټوپه کې خودل نشته، دا مخ ده، بلکې خپل ټوپه اچوي، مزیدار پټکی اچوي. لینن، کارل مارکس، آینسټاین، ډاروین دا کافرانو موږ سره به سبق وي، موږ سره یونیورسيټو کې نو خپل جوبې به چولې، کله کله به پټکی مو رومال به مو او ټوپه به مچوله. سونا وہ سو کالا. وہ میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے. اسلاف کی عزت ٹوپی پگڑی دا پختنوں پٹکی نو سشو سشو پٹکی عزت دوپٹا چیل صادر برقع دا زنګ د اسلاف عزت او مو غورځول نو جامې لنډې شوې وړې شوې صادرونه شو د چکن شو د ګلونو شو واړه واړه شو نیم نیم شو او صرف پوزه پکې پټه کړي صرف پوزه دا ډیره ضروري دا پوزه پټاوي دا ما پټاوي کا صرف دا پوزه پټه په پوزه به صادري خنو خدای ته وګوره دا پوزه ډیره قیمتي دا پټاوي خو بس دام په پکې پرې ده کا پوزه پټه کړي شاپینګ مال کې بګرځي شاپینګ مال کې صرف پوزه دا پوزه ډیره قیمتي دا پټه کړي دا کدا ښه کدا کټتا کدا خرابه ده خدا پوزه مو پټاوي تم سب اللہ اکبر. اکثر دا جملہ امدا یاد ہے کہ ایک مصیبت یہ ہے کہ پردہ نہیں ہے, ایک مصیبت یہ ہے کہ پردہ نہیں ہے,
और दूसरी बड़ी मुसीबत ये कि जो पर्दा आपको नजर आ रहा है ये पर्दा ही नहीं है, लिहाजा पर्दा ही नहीं है। दस अक्सर हुए। एक मुसीबत ये कि पर्दा नहीं है, और दूसरी मुसीबत बहुत बड़ी है, ये जो पर्दा है ये पर्दा ही नहीं है, लिहाजा पर्दा शताना। Dit is English क्यों है? Will poses होता है इंग्लिश। Will poses मंग पर्दे पोजन शुरू कर दी। ये उनका पर्दा है, ये इनका पर्दा है। बाद डेढ़ दीनदाराना कसान दी, दीनदाराना खजी दी, और दीनदार जमात सर ताल्लुक थे। दीनदार खजी दी और दीनदार जमात सर ताल्लुक थे। खुदागी पर्दे दासी चागा ये तो भी रिवाजी पर्दा द पर्दे मकसद सदे चे खजे हुसन पुटशी और दा पतन लगी दा बूढ़े दा कसवाना दा चे कमे पर्दे के दा दो खबर नहीं दा